بسم الله الرحمن الرحيم. أما التركيب فشرطه أن يكون علما بلا إضافة ولا إسناد كبعد بك فعبد الله منصرف ومعدي كربا غير منصرف وشاب كرناها مبني. په دې عبارت کې مصنف د غیر منصرف اوم قسم بیانوي چې هغه ترکیب ده. ٹھیک ده. ترکیب مصدر د باب تفعیل نه ده په معنی دی میلانا یا جوړنا. ٹھیک ده کنه. یا مرکب هم ته ویل شي نو مرکب اسم مفعول لکنه. ٹھیک ده. نو لغوی معنی ده جوړنا یا مرکب کرنا. تفعیل معنی ده جوړنا کنه. ٹھیک ده کنه. یا مرکب کرنا. اصطلاح کے دو یا دو سے زیادہ کلموں کا بغیر کسی حرف کے جز ہونے کے ایک ہونا. دو یا دو سے زیادہ کلموں کا بغیر کسی حرف کے جز ہونے کے ایک ہونا. دعا یا دون زیادہ کلموں. ٹھیک نا. ایوا کے دل بغیر دی حرف دی جز جوڑے دلونا. حرف دې کې د کلمې پر جز جوړ نشي او دوړ نه و کلمه جوړ شي. ٹھیک ده کنه. خو موږ چې تعریف څه وکړل چې دو یا د دونه زیاتو کلمونه جوړ شوی وي. دو یا دونه زیاتو کلمونه جوړ شوی وي یو اسم جوړ شوی وي. ٹھیک ده کنه. او دې په منځ کې حرف متضمنه نه وي. دې په منځ کې حرف متضمنه ترکیب د باب تفعیل نه د لغوي معنی څه ده جوړنا. جوڑنا. ٹھیک ہے کنا. یا مرکب کرنا. اور په اصطلاح کې دعا یا د دونه زیات حرفونه دعا یا د دونه زیات اسمونه یو کړل شي او دوړو په منځ کې حرف متضمن نوي یا دوړو ته حرف متضمن نوي. پونه شي په ترکیب شول. او ترکیب په څو قسمه پشپېګ په څورا یو دا مرکب اسنادی لکه زید قائم لکه زیدنا قائم. یو دا مرکب اضافی لکه غلامو. یو دا مرکب توصیفی لکه رجلنا عالم. بل دا مرکب صوتی لغای روغلا. بل چې دا مرکب صوتی لکه سیبوی. ٹھیک ده کنه. بل دا مرکب تعدادی یا مرکب بنائی چکم ته ویو. ٹھیک ده کنه. لکه 11 او یو دا مرکب امتزاجی یا مرکب منصرف لکه بعلا بکا. شی سو کیسونه شو کوم کوم مرکب اسنادی مرکب مناصرف. ٹھیک شو کنه. دا شپږ اقسام دي. خودی کې صرف مراد صرف کومه ده مرکب مناصرف مراد ده. ښه څه مراد ده پوه شو. نو صحیح چې ام ترکیب هر چې ترکیب ده نو ترکیب د پر شرایط ته بیانوي. څه بیانوي؟ شرایط. په یو اعتبار سره دو شرایط ته بیانوي. یو اعتبار سره خو کبل اعتبار ته وګورئ بیا درې شرایط دي. ده ښه څو شرایط دي؟ درې شرایط دي. اول شرط څه ده؟ ان يكون علما بلا اضافه ولا اسناد. ان يكون علما چې دا عالم وي. دا اول شرط ده. چې دا اول شرط ده چې دا بسوي علم وي. ٹھیک ده کنه. اوس کچره ترکیب به پکې خو علم نه وي. ٹھیک ده کنه. نو دا به غیر منصرف د پر سبب نه ګرځي. او دا ویلو ګرځو دا شرط وتا. دا شرط ځکه وته وګرځول چې ترکیب د دوه کلمونو جوړ شوی او دا په معرض زوال کې وي. ٹھیک ده کنه. دا ممکنه ده. دا احتمال شته چې د کلمې په خپل کې جدا شي. خو کې شي نو شرط ته وګرځو چې علم بشي او چې کله علم شول
نو تغیر او تبدل نه چی شول محفوظ شول بس ځکه مسوي دي العلام ولا تتغیر ولا تتبدل چې علامو کې تغیر او تبدل نه روسی نو دی وجنا پہلا شرط ته څه جوړ کړ پہلا شرط دا دی پرا چې دا بسوي علم بوي دویم شرط د څه دا چې دی کې بلا اضافتن مطلب چې اضافت بنوي مضاف مضاف الیه به نوي شپږو کې ته کې سمو وته ښا څه بنوي اضافت صورت به نوي ویلي زکا چې مضاف مضاف الیه منصرف ته غیر منصرف د منصرف په حکم کې کی غیر منصرف د منصرف په حکم کې کی نو څنګه موږ غیر منصرف د پر سبب جوړ کو ٹھیک ده کنه یو غیر منصرف سمې څه په حکم کې کوي منصرف په حکم کې کوي نو څنګه موږ جوړ کو غیر منصرف د پر سبب جوړ کو ولا اسناد ٹھیک ده کنه و اسناد هم پکې نه وي بلکې سمون ته وته ٹھیک ده کنه سو پکې نه وي اسناد هم پکې نه وي ٹھیک ده ویلې زکات چې مرکب اسنادي کله د چا نوما جوړ شي اے زید قائمون د عمران نوما شولا نو دا به مبني شي ښا څه شي مبني شي بیا په یو په خبره باندې زید قائمون کچره چا نوما وګرځي نو دا به څه شي بیا نو اسناد چې کله مرکب اسنادي چې کله نو علم جوړ شي ٹھیک ده کنه نو به څه شي مبني شي هم په څه کې لګیایو معرب اقسامو کې لګیایو ٹھیک ده کنه غیر منصرف خو معرب ده کنه معرب قسم ده نو دی وجنا نبو مرکب اضافي او نبو مرکب اسنادي وي ٹھیک ده مصنف صرف د دې کې دوا اقسام وکړو حالانکه دوا نه صرف د دې کې مرکب مناسب مراد ده څه مراد ده نور ټول تی وزي نور تی ویلونه وکړو انور تی اعتراض ده اعتراض سره اعتراض دا چې مصنف د ترکیب نه یا د مرکب نه مرکب خوش پیک قسمونه دي پښ پیګو کې سب دوه ته خارج کړو ٹھیک ده کنه انور درې ته خارج نه کړلو ویلې زګه چې مرکب توصیفي دای ته زګه خارج نه کړ چې د اضافت دقت خپل ته وتله اضافت دقت څه دی خپل وتله زګه چې مرکب توصیفي او مرکب اضافي دوه حکم یو ده دوه حکم یو ده نو لکه څنګه چې اضافي وتله نو توصیفي دی وتله ٹھیک ده کنه پوښ ښا مرکب صوتی او مرکب تعدادي هغه په ځکه بل کې درنه وړه چې دا مبني وو سو نه پکې شامل نه وو اپ کیسه نه وو شامل نه وو یا والله ځکه چې موږ معرب کې لګیو کنه معرب بحث کوو نو دغه دی وجنه یا د مرکب اسنادي په حکم کې دي مرکب اسنادي په حکم کې دي نو دغه دی وجنه مو هغه د بار نه هغه پر بیل کې درونه وړل هغه پر بیل کې ده رو نه وړل پوه نه شوی ګوره تاسو ته مو وې کنه چې ترکیب څو قسمونه دي شپږ قسمونه دي څو قسمونه دي مرکب اسنادي مرکب اضافي مرکب توصیفي مرکب صوتی مرکب بنائی او مرکب مناصرف ٹھیک ده کنه او بیا ته مداوي چې ترکیب د پر مصنف درې شرطونه بیان کړی دي یو اعتبار سره او کبر اعتبار واخلې نه به دوه شرطونه ذکر کړی دي ٹھیک ده علم بوي سبوي علم او نبو اضافت او نبو اسناد پکې کدو شرطونه کوي او قبل بل ذکر کوي اسناد او اضافت دم ٹھیک ده پہلا شرط څه ده چې دا به عالم وي او دا شرط ویلې ولګوي ته ځکه چې ترکیب د مارز زوال کې ده ممکنه چې دا کلمې دوه کلمې چې کومې ځای شوي دي د خپل کې شي جدا شي ٹھیک ده کنه
نو دې وجه مصنف شرط ولګو چې لکه دا به څه وي علم به وي چې تغیر او تبدل نه بچي ځکه چې مو ویلي چې العلام لا تتغیر ولا تتبدل خو چې اضافت به پکې نه وي بلا اضافت دویم شرط ویلي ځکه چې اضافت یا مضاف دا منصرف غیر منصرف د منصرف په حکم کې کی ٹھیک ده کنه چې ځای کې د منصرف نه یو اسم نه غیر منصرف جوړ کی دا ډېره خبره ده چې کوم غیر منصرف وي کنه هغه نن څه جوړ کی منصرف جوړوي ولا اسناد هم نه پکې دریم شرط ویل بنوي زکه چې کچره مرکب اسنادي د چانو ماو جوړ شي نو دا بیا مبني شي مو په څه کې لګیایو معرب کې لګیایو ٹھیک ده کنه اوس بیا اعتراض ورکړه چې لکه د ترکیب نه مراد خو صرف مرکب مناصرف ده ترکیب نه مراد څه ده مرکب مناصرف ده نو بیا مصنف صرف د دواتې وکړو انور ونه وکړو چې ځکه چې دا یو خو د اضافت په حکم کې ده موصوف صفت څه په حکم کې ده اضافت په حکم کې ده لکه څنګه اضافت حکم ده دارنګ موصوف صفت حکم هم ده ٹھیک ده کنه ونور دوی ځکه نه وکړو ته چې مبني و په کې داخل نه و دي سره نو چې شی داخل شي وای وسه کنه اپ کې سره داخل نه و دی اول نه مبني و مرکب بنایی او مرکب صوتی دی اول نه سو مبني و چې اول نه مبني و نو له حاضر دغه یو خل ضرورت نه و پونه شو به خو غوړو ته اوس ثم ترکیب فشرطها يكون علاما بلا اضافه ولا اسناد كبال بكا فعبد الله منصرفنا وس مصنف د مثالونه بینوي دی ولا یو مثال ته مصنف بین کړی دا غیر منصرف د پر سبب جوړدل ولا عبد الله وجودي شرط باندې غاده دو قسم یو شرط وجودي ده چې علم بوي او دو شرطونه ادمي دي دو شرطونه څه دي ادمي دي ٹھیک ده کنه نو وجودي شرط مثال سره بعل بکا او مادي کروبا د دوړي چې شرطونه مثال نه دي دا وجودي مثال نه دي ښا ٹھیک ده کنه وجودي شرط مثال نه دي بعل بکا او مادي کروبا پوهیږئ اوس بالابک د غیر منصرف د پر سبب بګرځي ویلي ځکه د کی مرکبي مناصر غدا دا مناصرف ده مرکبي مناصرف ده بالابک د دوه کلمې جوړ شي بال او د بکنا بال او د بکنا ٹھیک ده کنه ځکه او دوه نه یو جوړ شول بال نماده چی شي ده بوت او بک د سړی نماده اسم رجل هغه سړی چې چا کوم شهر جوړ کړی و نو شهر نوما د بوت او د سړی دوه نمونه مرکب شولا پوه شي بال چا نوما بوت او بک چا نوما سړی وا هغه سړی چې کوم شهر جوړ کړی و نو شهر نوما د دوه نه مرکب شول نو بالا وخت جوړ شول څه جوړ شول بالا وخت جوړ شول او بل مادي کروبا دم دوه اسمونه دي او دوه نه یو اسم جوړ شول ٹھیک ده کنه دوه نه یو اسم جوړ شول نو دام د مرکب مناسب مثال الله ٹھیک ده کنه دام عالم شول نو د کوم شرط موجود شو کنه پوښي ودنی باندې تفریق کوي فعبد الله منصرف چې عبد الله به منصرف ویل ځکه چې مویلی چې لکه مرکب اضافي بني وي ځکه څه ده عبد الله مرکب اضافي ده ولا اسناد باندې تفریق کوي شابه قرناها سم مثال بینوي تیسرا شابه قرناها چې لکه دا به منصرف وي ویل ځکه چې دا شابه قرناها دا اصل کې جمله فعلیه وا سوا جمله فعلیه وا څه مطلب ده شابه قرناها سپین شو ٹھیک ده کنه وخت دی خزه
ٹھیک ده نو اوس دا خو سوا جمله فعلیه وه خو د هغې ښځې نومه جوړه شوله چې کومې ویښته سپین وو نو د هغې ښځې نومه وګرځېدله پوه شو په خبره باندې خو دا به اوس غیر منصرف نه وي غیر منصرف به نه وي ویلې مو وي چې مرکب اسندي کله چا نومه جوړه شي نو به څه وي مبني وي مبني خو د غیر منصرف د سبب نشي ګرځېدلی که نه ځکه چې خو غیر منصرف د معرب قسم ده ٹھیک ده که نه خو دا مبني ده ښه اما ترکیب په شرط هو یکون علما چې دا به علم وي علم شرط مې ولې ولګوه ځکه چې دا دوه کلمونه مرکب شوی ده او دا ممکنه چې د یو بل نه جدا شي ټیک ده که نه وغورځېږي نو تغیر و تبدل نه بچ کول پر موږ ته شرط وګرځي دا به څه وي علم به وي بلا اضافه ولا اسناد بغیر د اضافت نه بغیر د اسناد نه نو بلا اضافه شرط ویل ولګول ځکه چې مضاف دا غیر منصرف حکم کی ولا اسناد شرط ویل ولګول ځکه چې دا چا د پر علم جوړ شنو وچ شي مبني شي مو په څه کې لګیو معرب کیو نو ول مثال سره کړه بالا بک ٹھیک ده کنه او دویم عبد الله څلور مثال ټول ورکړي کنه دوا دي منصرف دي او دوا دي غیر منصرف دي نو بالا بک به غیر منصرف دي ځکه شرط پکې موجود ده ترکیب هم ده علم هم ده او ماضی کرب دا هم څه وي دا هم غیر منصرف ځکه شرط پکې موجود ده ٹھیک ده کنه ترکیب هم ده او علم هم ده خو عبد الله دا بغیر منصرف دا به منصرف وي دا به څه منصرف وي وینین ځکه چې اضافت ده پکې او اضافت غیر منصرف هم منصرف جوړوي څه ځای کې منصرف نه غیر منصرف جوړ کی ٹھیک ده کنه او شابه قرنه دا هم څه وي منصرف ځکه دا مبني ده ویلې مبني ده مسند ده اسناد ده پکې څه ده پکې اسناد ده پوه شئ مرکب اسنادي ده جمله فعلیه ده کنه پوه شو جمله فعلیه ده خو چې نومه وګرځي نو مبني شوله چې نومه وګرځي شي شوله مبني شو څه کې لګیږي معرب کې لګیږي بس